مونږ او تاسو که غواړو دا زمونږ ترجمه، زمونږ نفلونه، زمونږ صدقات، زمونږ منځونه، زمونږ عبادات، زمونږ اخلاقیات چې دا د الله په دربار کې قبولیت ته ورسي، دې دپاره درې خبرې شرط دی. خبرې به یا سبق به ګورې زوته ښه محترمو، داسې نه چې بس یو مولوي صاحب راغلی او بس بیان یې وکړو سم رپټ ووتو راووتو کیسه ختمه شوه. هلکه نو تا پکې څه واورېده؟ تا څه زده که؟ یاره بس مولوي صاحب ډېر ښایسته بیان وکړه. نه نو تا څه زده که؟ دته ټکې نه یاد ښه. مونږ کله کله دا ملګري چې راوند ته اجتماع ته لیږو که نه، مونږ ورته وایو ګورې هغه مشرانو بیان مذاکره کوي چې دلته چاته بیانولی شي. هلکه مرکز کې څنګه چلو اجتماع کې؟ یاره جي بلا لیټرینونه و جي، یو 200 باترومونه و. یلې که ته ما څه دپاره لیږلې؟ ته دا 3 ورځې تېرې هلته کې دا دونه خواري محنت او د انډیا نه بزرګان راغلي، نور د پاکستان د مرکز مشران بیانونه کوي. یاره بلا لیټرینو دونه ډېرې کپه دونه دنیا راغلی وه که نه، غټ بازارونه، تا پکې کم ټکې راوړو ځان سره؟ نو محترمو مسلمانانو د هر یو نیک عمل د قبولیت دپاره 3 خبرې شرط دی. که دې 3 کې یو هم نو بیا یو عمل هم نه قبلیږي. نو دا 3 خبرې څونه همیشه محترمو؟ د هر یو عمل د قبلیدو دپاره 3 خبرې شرط دي. نمبر 1 خبره، هر کار کې مخې ته د رب رضا. یو خبره څه شو محترمو؟ د رب رضا. چې زمونږ او ستاسو نه جمعات ته راځو چې رب رانه رضا شي، یو مسلمان سره سلام کو چې رب رانه رضا شي، هلکه تعزیت ته ځو چې رب رانه رضا شي، د مور پلار خدمت کو چې رب رانه رضا شي. هر یو کار کې مخې ته د الله رضا، دې دپاره نه چې خلک زما صفت وکړي، زه په سکرین باندې راشم، زه په میډیا باندې راشم، خلک راله وا وا وکړي، خلک راله شاباشي راکړي، خلک وی وګوره که نه بلا خیراتونه یې وکړه، خلک وی وګوره که نه سم کافر مولا دی ښه کافرې مسلې راته وکړي. نه محترمو، هر یو کار چې کوو د څه دپاره؟ که د الله رضا مخې ته نی نو بیا هېڅ یو عمل قابل قبول نه دی. که هغه جهاد ولینی، که هغه د قرآن علم خلکو ته ښودل ولینی، که هغه د الله په دین باندې ډېر مال لګول ولینی، چې مخې ته د الله رضا نی، هغه عمل قابل قبول نه دی. او دا خپل نیت درست کول، بیا بیا د الله رضا مخې ته کېښودل، د دې بیا بیا تمرین او مشق کول. 2 محترمو، هر یو عمل په هغې کې 2م شرط دا دی چې کم یو عمل هم کوو، آیا په دې کې د سنتو رنګ شته او که نه؟ د سنتو دا رنګ معلومات به کوو ښه. امام غزالی رحمت الله علیه یو ډیره ناشنا خبره ذکر کړې ده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي، وی تاسو چې کله د علماو نه تپوس کوئ که نه، تپوس بس موږ د تپوس چل نه راځي. هغه شوي مولوي صاحب کله کله وایي که نه تاسو دغلته کې جاخې جوړې کړې نو بیا مرکز ته خبره راوړئ، مخکې نه راځه تپوس کوه که نه. امام غزالی رحمت الله علیه وایي تاسو چې د مسلې تپوس کوئ، ته خیرات کې، ته درود شریف کې، ته دعا کې، فرضو پسې کې، سنتو پسې کې، تپوس وکړه سلوه عن السنه، سنت طریقه څنګه ده؟ یو عمل کې سنت طریقه څنګه ده؟ بس تپوس وکړه. دا مو وایه زما د پارټۍ څه ترتیب دی او زموږ د پارټۍ د مشرانو څه ترتیب دی او پارټۍ ماټۍ په خپل ځای کوه، خو په شریعت کې به د پاټو تابعداري نه کوې ښه، په شریعت کې به د قرآن او د سنت تابعداري کوې. امام غزالی رحمت الله علیه وایي تپوس وکړې د سنتو متعلق چې دې کې سنت طریقه څه ده. ما باندې غم راغی نو د خپل مړي پسې به خیرات کوم، نو سنت طریقه څه ده؟ آیا د جمعه، د ماښامونه، د څلوېښتۍ، د کلیزې، د قبرونه پخول که سنت طریقه کې نو ښې کوه، او که نی نو بیا په دې خبره لږلی شو یارو له خیر خو دی. که دا په سنتو کې نی نو بیا که په سنتو کې دا یي چې ستا چم ګاونډ کلي کې غم وشه که نه، او 3 ورځې ښه ده چاټ ډکوه ورځه الاله پکې شوې نو چاټ ډکوه، ځکه چې سنت کې به یي که نه. او که سنتو کې دا یي چې نه جي نه 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 دا ظلم دا زیاتې دی، په غریبانانو غم راغلی، د هغې ګریوان په اوښکو باندې لوند دی، د هغې اننګي په اوښکو باندې لامده دي، د هغې په سترګې د اوښکو نه ډکې دي، د سترګو هغه اوښکې اوچې شوي دي، او یاره ته هلته کې 3 ورځې روانې ښه او کټ ته سر ته ښتې او نوړی جوړی او خورې. نو که په سنت کې د مړي د کور نه خوراک نی نو بیا به څوک به نه خورو؟ ټول به خورو.
جزاک الله خیره. یو شرط څه شو محترمو د عمل د قبلې دو د پاره د الله رضا مخې ته کېښودل. نو دویم دا خبرې به کورونو ته رسو کنه محترمو، دا دی به مذاکرې کې او دا به مخکې بوزو نو چې خبرې راته یادې شي. دویمه خبره د پیغمبر طریقه سنت طریقه، او دریمه خبره محترمو چې عقیده د توحیدی. دریمه خبره کومه شوه چې عقیده، دوو کسانو جواب راکړو چې عقیده د توحید او ایمان په الله یقین دې ته توحید وایي. توحید دې ته وایي هر څه کوونکي یو د الله ذات دی، د الله نه علاوه ټول په ټوله الله ته محتاج